الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها، والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان. متن داسه الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم. الحمد لله حقیقت تعظیم ټول افراد د تعظیم لله الله سره خاص دي سبحانه وتعالى، ځکه چې تعظیم صفات الوجه حاجی منصور. الحمد لله ټول تعظیمونه او حقیقت تعظیم چې دې ته تعریف وایي لله الله سره خاص ده، ځکه تعظیم خو صفات الوجه، صفات رب، صفات معبود، دا خو الله سره خاص دي. بل چا کې دا صفات نسته، د ربوبیت، د خالقیت، د معبودیت صفات صرف الله سره دي. نو تعظیم او تعریف صرف الله سره خاص. علامه انعام په مقابله دی انعام دی الله کې چې دا د الله صفاتونه ده. دا انعام دا د الله صفت فعلی ده، لکه احیا دا د الله صفات فعلیونه ده. صفات فعلی دي ته وایي چې اثرات مرتبه په چې دا مخلوقات دي. نو احیا د الله باندې حیات مرتب ده، لکه الله احیا وکړه یعنی زمدي کول وکړو، نو حیات په مرتب سره په دې کائناتو، په انسانانو، په دې حیواناتو کې حیات راغله. داسې ارزاق دا د الله صفت فعلی ده، یعنی الله رزق ورک، نو رزق په مرتب سره ټولو مخلوقات او حیواناتو ته الله رزق رسي. داسې انعام دا د الله صفت فعلی ده، اثر یې څه ده؟ نعمتونه. الله منعم ده، انعامات وکړي په کائنات او په مخلوقات باندې، اثر مرتب نعمتونه دي. موږ ټول ته نعمتونه د دې ورسه. نو دا معنا الحمدلله حقیقت تعظیم الله سره خاص ده. علامه انعام په مقابله دی انعام دی الله کې چې مرتب دي په نعمتونه، دنیا نعمتونه مخلوق ته الله رسي. خاص انعام دی الله دادا. وعلم من البيان ما لم نعلم. ورسته بصیره دي. وعلم کی مفعول اول مقدر ده، علمنا. اما مفعول ثانی ده ورسته ما لم نعلم. ادي ما لم نعلم بیان کړی ده په من البیان لفظ سره. دا ترجمه ده. خاص انعام دی الله په مجدا ده چې وعلمنا مشته تعلیم را کړی ما لم نعلم، دیغه شیان لم نعلم چې ممکن نه و چې موږ معلوم کړی وای. من البیان چې اظهار ما فی ضمیر ده، ځکه دا موږ دا خبرې کوو د هر مزمر شي، یعنی مرزله کې چې راځي په دماغ هغه موږ په خله وایو، کا دنیا سره تعلق کی عبادت سره تعلق شي چې دا چوم راځم نعمت ته کدا نه خو به موږ ګونګیو، نو ګونګا سره خو وبونه شي غوښته په مراد باندې څوک پیاږي نه، یو موږ څنګه اظهار کوله. نو دا تعلیم د بیان د اظهار ما فی ضمیر دا یو عظیم نعمت ده. اب بیان کی برات استحلال سے چې دا فن تعلق چا سره ده؟ علم سره ده. علم چې بیا بیان سره ده، بیان یعنی فن بیان. نو دا برات استحلال. اوس وایي شرکایت علامه تفتازانی سے هو الثناء باللسان على قصد التعظیم سواء تعلق بنعمت او بغیره. دا د حمد ترجمه کوي. دا ترجمه لغوي ده. لغت کې حمد ستودن ته وایي، دا لغوي معنی ده، یعنی تعریف کول. دا لغوي معنی ده چې دا دی وایي هو الثناء باللسان، دا لغوي معنی ده. او مولا جلال وغیرہ بیانې لغوي معنی ده. اچوي دغه سوي هو الثناء بالجميل على جهه التعظیم والتبجيل. شرط تعظیم دغه سوي. دا ټول لغوي معنی دي. یو مطلب ده حمد ستودن تعریف کول، دا لغوي معنی. دا لغوي معنی چې دا د اعلان دی وای هو الثناء باللسان. مولا جلال دی چې وای هو الثناء بالجميل على قصد على جهه التعظیم والتبجيل. دا لغوي معنی. اوس یو مطلب ده ټولو
تعریف کول ثنا باللسان، ثنا بالجمیل، مطلب یو دی. څنګه مطلب دا هو ثنا باللسان. ثنا معنا دوه احتمال دي په ثنا کې. ثنا معنا کړي ذکر خیر د چا شګړه بیانول، باللسان په زبان، د چا شګړه بیان کې په زبان دې ته ثنا وایي. شګړه به څنګه بیانې په زبان؟ په صفات په ذکر کې کړي به بدايه د شګړه بیان کې. اوس ګوره د ثنا په مفهوم کې چرله شګړه بیانول، ش بیان د چا شګړه دې ته شګړه وایي، ش بیان د چا وکي په چی شی وکي باللسان په زبه باندې. دا د ثنا په مفهوم کې دا ده. نو ګوره د ثنا په مفهوم کې لسان ټکای خوراله، نو دا بیا ورسره لسان چې ویل دا زیات معلومیږي. نو دا ذکر ویله لپاره د دفع د توهم د مجاز چې ثنا معنا خدا ش بیان کول دی چا په زبه. نو زبه خو ثنا چې پرته ده، خو دفع د توهم د مجاز وکړه چې څوک پدا وای چیرې دا حمد کې کومه ثنا ده، دا ش بیان چې ده چې د چا ش بیان کې. نو دې ش بیان نه به مراد عامي که په زړه باندې، که په خولې باندې، که په اعضاء باندې. نو دوی ویل چې نه مجاز معنا نه ده په ثنا کې، باللسان په خولې باندې ش بیانول دی چا. نو هو ثنا باللسان، ش بیانول دی چا په خولې. دا څه به بیان چې صفات په ذکر کې. نو دفع د توم د مجاز په لسان کې و. دو مدا چې ثنا خپل معنا ده ش بیانول دی چا، که په خولې سره بیانې، که په زړه بیانې، که په اعضاء وی بیانې. دا د ثنا معنا ده. نو تعمیم ده په ثنا کې، لسان تخصیص نشته بچي. بس ش بیان دي چاو کې زړه چې کې یعنی صفات ذکر کې، خولې چې کې یعنی صفات ذکر، اعضاء کې باندې کې یعنی صفات یو کې. لکه چا تعجزي کول په اعضاء کې دا صفات دي. نو ثنا کې تعمیم وو، خود به له جان نور سره ولګول باللسان. علامه تفتزانی چې ثنا خو تعمیم ده، ش بیان ته وای که په خولې کې، که په زړه کې، که په اعضاء کې. خو حمد په تعریف کې زور سره لګوم باللسان، ش بیان اول دي چا په زبه. دا ولې لګوم سره ځکه حمد کې لسان تخصیص تا. اگر که ثنا عام شي ته وای، خو حمد تعریف کې چې ثنا راځي به قید سره لګیا دی لسان. په زړه باندې چې صفات بیانې ټیک ته ثنا ده، خو حمد نه ده، شکر ده. که په زړه بیانې چا صفات یا بیانې په اندامونو باندې. الله قصد تعظیم اوس دې چې څلور احتمال دي چې چا ش بیان کیا په خولې او صفات په بیانې، نور مقصد خو نه ده او چا صفات په بیانې. دې کې څلور احتمال. یو احتمال دا ده چې چا صفات بیانې قصد تعظیم دي همي زړه چې، بل دا چې قصد تکذیب دي په خولې صفات وای، زړه کې تکذیب کې درواغ نسبت کیسه درواغزان سره. دوا دریم دا چې قصد سخریه کې استهزاء. چلرم دا چې لا به شرط شي، یعنی نه قصد تعظیمی نه قصد تعظیمی. دا چلور افراد دي. نو شرکایت ور سره ولګول علا قصد تعظیم. تفتزانی چې ګوره حمد پاسه جوړیږي چې ثنا صفات ذکر کې په خولې یو، خو قصد تعظیم دی زړه چې دی اراده د عظمت بیانولوي بیا دا حمد سره. اکزله کې د تکذیبی بیان ده حمد. اگر که چات خو پته نه لګي، کزله کې د استخسخریه غپ لګولي بیان ده حمد. کزله کې لا به شرط شي چې نه د تعظیم لري چې نه تعظیم، په خله تعظیم بیان دا نه ده حمد. حمد صرف دا د علاقه قصد تعظیم چې زړه چې د تعظیم نیولای به شرط شي، دا شرط ته. اوس تفسیرانی باندې پټ سوال راځي چې لکه تفسیرانی بیا خدا مطلب څه چې کوم سنات په خله بیان صفات قصد چې د تعظیمی دا خو حمد څه لغت کې، اګه قصد تکذیبی په خله سنا وای به بدانې حمد، حالانکه دا حمد د په لغت کې ځکه زړه پته چاته لګي تکذیب یا استهزاء اب ته نه لګي. دا هم حمد ده چې په خله تعریف کې سنا وای، په خله صفات بیان حضرت چې د تکذیب نه ولای یا د کې استهزاء نه ولای،
یا د زړه کې لا به شرط شي نه تعظیم نه تعظیم، دا هم حمد لغوي ده. بیا ته قصد تعظیم لګیا چې دا به حمد لغوي دین علاوه به حمد لغوي نه، الان کې عام حمد لغوي ده. جواب دا ده چې هغه ده هغه هم دی تکذیب ولا استهزاء ولا علاوه شرط شوی، خو هغه غیر کامل افراد دي. کامل فرد دغه ده الله قصد تعظیم. نو گویا کې شرکایت علامه صاحب چې قصد تعظیم ولګاو دا فرد کامل ته اشاره وکړه. سواء تعلق بنعمت او بغیره. ګوره حمد کې دوه رکن دي، ایو امر مرتب پر کان ده. حمد کې دوه رکن دي، یو رکن کم ده، یو رکن دا چې لسان په زبه بیا وای، بل رکن چې دا صفات په وای په خله کې. ثنا معنا ش بیان کې، ش بیان خدا معنا کړه چې صفات بیان. نو یو صفات بیانول ثنا خدا مطلب ده چې صفات بیان کې، شګړه بیان کې، بل دا چې په خله بیان کې. دا دوه رکن دي حمد دي. رکن معنا جز، دا دوه اجزا دي. اوس په دا صفات چې بیانې په خله دغه صفات او اثر کله نعمت یا کله نه. دا صفات چې ته بیان کې مثلا تا صفات مو کو، ما صفات ته کو، بل ول دیو کو، دی الله صفات مو رکو نو په خله باندې. نو کله کله دغه صفات او آثار کله نه. خدا حمد دا بس حمد چې رکن دي صفات ته په خله وای. او صفات اثر کا نعمت یا کني سواء تعلق بنعمت او بغیر، دا مطلب چې دي صفات او اثرات نعمت یا کني. اوس ګورم الله صفات کو حي چې الله حي لا يموت، دا صفات ته په خله مو ویل، خو اثر نه ده په مرتب د نعمت. مور وای الله رازق ته، دا هم په خله صفات ویل، خو اثر مرتب لري رازقیت چې رزق ته مشترک کو رسید. بس دا مطلب دا صفات چې په خله ذکر دي کا اثر مرتبه نعمت یا کني. ذکر رسول تعالی کې بنعمت او بغیره برابر خبر ده. دا سنا چې ته کې په خله بیان کدي تعلق نعمتونو سره یا کني او بغیره که غیر نعمت سره مراد دا ده چې مت. اوس مدح ده پسې بل زين ته دا درل کنه شا. اوس مدح ده د حمد سره مدح ذکر کړي، لکه دا متجانس دي په حروفو کې مادي کې شریک دي حمد مدح. اوس مدح ده نه ذکر کړي شرکایت تفتزانی سے ولې نه ذکر کړي مدح؟ ځکه د زمخشری تابع سره ده. زمخشری خود معتزلی ده، دغه پنځ زمخشری د تفتزانی پنځ قدردان ده. اته زمخشری رائے ده چې حمد مدح سره یو هما خوانه دواړه سره ورونه دي. ځکه حمد تعریف کوم مدح نه وکړه، ځکه مدح د زمخشری پنځ باندې عین حمد ده. حمد چاته ثنا باللسان ته وای، یعنی شبانو کې د چا په خله وګداغه ته مدح وای. اگر که جمهور دې خلاف دي، جمهور څه وای چې حمد ثنا باللسان ته وای، یعنی چا ش صفات ذکر کې په خله خدا صفات ته فاعل مختار ذکر کې دا حمد. اګه صفات اچا ذکر کې خو فاعل مختار نه دا مدح ده. لکه ته وای مدحت اللؤلؤ علی صفایا، ما د ملغلر تعریفو کو په صفائی چې دا صفا شایسته ملغلر وي. اوس ګوره دلته صفات تا ذکر کړل لؤلؤ، ولیکن دا صفات ته فاعل مختار صفات نه دي. ځکه لؤلؤ فاعل مختار نه ملغلر دي کانی دي، اخ فاعل مختار نه ده. نو زمخشری په نسبت باندې حمد مدح یو ځکه د حمد نه کې ذکر. اگر که جمهور په نسبت باندې حمد مدح کې فرق ده. حمد صفات ته فاعل مختار ته وای، مدح صفات د فاعل ته وای، خو فاعل مختار نه. فاعل مختار والا ضروري نه پچې لکه مدحت اللؤلؤ علی صفایا وشکر فعل. اوس حمد سره شکر ذکر کې تفتازانی. او سوالو کې دا چیرته ذکر کې شکر او حمد دی ویله حمد په متن کې ذکر و. چې حمد متن کې ذکر ونه دی لوجه تا حمد تعریف کو وشد وکړه، متن خدمت ته وکړه، دا د شکر. او شکر چیرته ذکر کې؟ جواب دا دی چې شکر کلی دا، حمد فرد ده.
بیان د فرد مستلزم د بیان د کلی لره کله که کلی مشته معلومه نه حمد افراد د شکر نه ده من اکمل افراد شکر دا کامل فرد د شکر ده څنګه شکر چاته وای تعظیم بیانول ته وای یعنی صفات چې بیان کی یو ټکای بل دا چې صفات چې بیانه که په خله بیانه او کنه زړه باندې بیانه که په اعضاء وی بیانه نو ګوره شکر متعدد الافراد څه کنه شکر معنی تعظیم بیانول د منعم یعنی صفات چې چا بیان کی هغه منعم صفات بیان بیا صفات کا بیانه خله باندې بیانه خدای نه حمد څه کنه چې په خله بیانه مقابل کې نعمتي محمد کوم کله مقابل کې نعمتي عقل نه نه دا چې مقابل کې نعمتي بس دا حمد څه کنه نو تعظیم د منعم چې په خله بیان کې مقابل کې نعمتي دا شکر ده وینه تعظیم د منعم چې په اعتقاد کې بیان کې مقابل کې نعمتي شکر کې خو نعمت ضروري ده بس دا شکر ده حمد نه ده چې چا تعظیم بیان کې په چا په اعضاء مقابل کې نعمتي دام شکر ده او حمد نه ده دا اول یو دا حمد هم ده لکه چې شکر ده حمد هم ده چې تعظیم بیان کې د چا په خله یعنی صفات په خله بیان کې نعمت ته سره کړای انعام ته سره نو بس دا شکر هم ده کنه دا حمد هم ده نو دا حمد څه ده من افراد شکر دا د شکر افراد نه ده لکه شکر خدای فرد سره کنه په خلیز درنګ په زړه سره درنګ په اعضاء سره نو مخکې حمد فرد موږ بیان کړ شکر کلی ده تعریف ته فرد مستلزم تعریف ته کلی لره ده کوم مست کلی معلومه نه نو مست کلی نه ده معلومه چې شکر ده چې لکه شکر چیرته وای ځکه اوس بیانو چې دا کلی بیان کو به وتا ته واضح سی او چې حمد فرد ده څنګه بیانې فعل معنا امر شکر یو امر ده څنګه امر ده یوم بیان تعظیم المنعم چې دا اخبار ورکي تعظیم شي ګړې د منعم نه یو امر ده چې اخبار ورکي تعظیم د منعم نه تعظیم د منعم څنګه اخبار ورکي دا څه روح اخبار ورکي کنه چې هغه صفات د منعم بیان کی مزه تعظیم د منعم څه اوس دغه امر چې یوم بیان تعظیم المنعم چې دا اخبار ورکي تعظیم د منعم نه دغه امر عام ده کخلی دا اخبار ورکی تعظیم د منعم نه کزړی دا اخبار ورکی تعظیم د منعم نه کنه ارکانی دا اخبار ورکی تعظیم د منعم نه نو تعظیم د منعم نه اخبار څه معنا یعنی صفات بیان نو چخله بیان کی بس دا حمد چزړی بیان کی او شکرم ده چزړی بیان کی دا شکر دا حمد نه ده چې ارکان بیان کی دا شکر دا ان اعضاء حمد نه پته ولګی دا چې حمد من افراد شکر دا افراد د شکر نه ده ځکه ویل و شکر فعل شکر یو امر ده یو شای ده شای عام ده کخلی کزلی کارکانی یوم بیان تعظیم المنعم چې دا اخبار ورکي تعظیم یعنی لوی د منعم نه لکونی منعم او نعمت شرط ده یعنی دا صفات په بیان چې هغه اثر نعمت دا مقصد تعظیم د منعم خدا مره کنه چې ته به صفات ته منعم بیان لکونی منعم ځکه دا منعم ده یعنی دا صفات په بیان چې اثر نعمت لکه ارزاق سه انعام سه پیار به خبر سواون کان باللسان دا تعمیم دی فعل کوي دا امر چې دا اخبار ورکي تعظیم نه اطلاع ورکي تعظیم د منعم نه دا امر چوک ته سواون کان برابر خبر ده کدا انبا تعظیم د منعم نه چې دا فعل ورکي کدا پخلی او کنا بالجنان زری بالارکان کنا پازاوي بس استاد ته پته ولګی چې حمد افراد د شکر نه و سوال ده چې لکه فعل شکر فعل ده نو فعل خو حدث ته وای او دا مابات کې چې ته بیانې چې سوان کانه باللسان که پخلی بالجنان پزلی که پرکانی دیگه خدغه لسان والها شکر چه ده دا حدث ده دا فعل ده چې قرات سره پخلی باندې بیان وکي تعظیم د منعم بیان کی بس دا اوس فعل سه دا زړه ولته خو فعل نه وای
او دارنګ چې د ارکان والته فعل نه وای، فعل اطلاق صرف په قرات کې. نو لازم سم منافات اول دی شکر کې اخر کې، ځکه اول کې فعل دا، اخر کې چې دا سون کان باللسان او بالجنان او بالارکان. نو لکه اول چې تخصیص معلومیږي فعل خاص ته فعل، اخر کې تعمیم معلومیږي چې په زبې کا په زړی کا په ارکان. نو دا زبې ولته فعل وای، دا نور ته نه وای. جواب دا دی چې نه، ذکر دی فعل دا، ذکر دی خاص ته، مراد نه عام ده. فعل خاص ته کنه قرات سره، مراد ته نه عام ده. مطلق امرون، مطلق امر بس یو شایده. کم شایده کخلی هم دا شایده چې اخبار ورکړي، کزلی دا اخبار ورکړي، دا شایده کارکانی دا اخبار ورکړي. اوس کته وای چې دا خلق اخبار ورکړي چې ما ویلا چې الله ډیر لوی ده، ډیر لوی صفات لري، مشترک احسانات کړی، دا خو اخبار تا ته درکړي. یوم بیان تعظیم المنعم، اخبار می تا ته درکړي. هغه چې خلق مبین دا بیان او کخله صفات ته لای ذکر ک. یوم بیان تعظیم المنعم، ما اخبار تا ته درکړي په خله د تعظیم دی منعم نه، چې منعم ذات چې الله سبحانه له ډیر لوی ده. خدای زړه کې څنګه اخباري، زه خو پټي هغه خو څوک نه خبر. د سره اخبار و اټیک ته ارکان سره ورکړي چې رکوع کې دا تعظیم دی، نه بل تاویل نه اخته دی اخبار ورک. سجده کې دا ارکان دي، نو بل ته دی اخبار ورک، ځکه پوه چې دا تعظیم کوي. یوم بیان تعظیم نه، خو د زړه کې اعتقاد کې دا خو نور کې اخبار تعظیم نه، لکون امر خفی، دا خو پټ ته. جواب دا ده چې دا یوم بیان تعظیم المنعم چې دا چې اخبار ورکړي تعظیم دی منعم نه، دا عام ده. که اخبار لنفسی، که اخبار لغیره، که جان ته اخبار یا که بل ته. نو ګوره په خولې وایي خو جان ته اخبار دا بل ته، که په ارکانو یې وایي یعنې رکوع سجده، خو جان ته اخبار دی ورکړه بل ته دی ورکړه. چې په زړه یې وایي نو که بل ته اخبار نه ورکړي، جان ته خو یې ورکړی که نه، خپل نفس ته خو اخبار ده که نه. نو اخبار عام د تعظیم دی منعم نه، که لنفسی که لغیري. یا دا ده چې دا یوم بیان تعظیم المنعم چې اخبار تعظیم نه ورکړي، نو اخبار عام ده که بذاتی که بالواسطه. نو خلی بذات کوي، من چې نور واسطو ته ضرورت نشته. ارکان اعضاء چې دي دا بذات کوي، نور واسطو ته ضرورت نشته. ازړه بالواسطه کوي، لکه چې زړه باندې تعظیم بیان کې کنه، نو بل څه نه خبرې لا یوم بیو، دا خو اخبار نه کوي. په بالواسطه خو اخبار ده څنګه ده، لکه چې عقیده دی به پاس عمل ظاهري، چې مؤمنانو عقیده دي تعظیم ده، د اعمال کوي کنه، سبحان الله و الحمدلله و ذکرونه کوي. نو اخبار کله بذاتی لکه خله باندې چې شکر کوي، کله بالواسطه لکه زړه باندې کوي. چې په زړه تعظیم وکړو نو واسطه سره اخبار کیږي. څنګه زړه کې چې عقیده نو خامخا عمل به تعظیم کوي، لمونځ به کوي او داس به کوي، نو دا اخبار ورکړه کنه. پته ولګي د مانجاو داسنه چې تا عقیده ټیک ده، که عقیده دې نه وي ټیک فکرای وي، فکری او جواب دو فکرانو نه خبرو کنه. دا ټول و دی اتی ورچ اتی ورچ و دی مول نو ته فکرانو پته نست. فکرانو هو وطن ویران کو اوس جمعیت په نام باندې سوچ کو چې جمعیت چې کم خلک مولانا خلاف کوي په دا باندې سوچ کو چې دا ولې کوي چې جمعیت چې مولانا خلافي به ته پوسه چې فکری او جواب دو دا ټکاسته پچې نو دا می سرخی ته تویل او به نور مطالبه پسې کو چې کله ته چا سره خطاب کوي یا مجلس کوي که جمعیت ته پکاري کنه دی پکار اسی تو نشانه از مدیشان بیا پرې دا خالي اوس وای فمورد الحمد لا يكون الا اللسان ومتعلق يكون نعمت وغيره ومتعلق شکر لا يكون الا نعمت. اوس ګوره دا حمد څه ده؟ دا مورد لري یا متعلق لري؟ مورد معنی جای د صدور. حمد چانه صادری او حمد خو ثنا ته ویا په صفاتو خو خلینه صادری کنه ثنا باللسان صفات په خلینه صادره. نو حمد مورد لري چې هغه د چې ثنا بوای د صفاتو په خلی
هم متعلق لري. څنګه متعلق لري؟ هم مخکې ویل چې متعلق دا چې دا صفات کله داسي چې اثرات لري نعمتونه لکه ارزاق، کله دا صفات چې اثرات نه لري نعمتونه، دا متعلقات. نو حمد کې مورد دا متعلق ده، جای د صدور خلدا او متعلق دا چې دا صفات تا کوم بیان کړی دي حمد کې دی الله سبحانه دا صفات کله اثر نعمت یا کله نه دا چې شکر مورد لري او متعلق لري. شکر مورد جای د صدور چې دا خله باندې صفات وای تعظیم کوي، زړه باندې وای، اعضاء باندې وای، دا مورد. او متعلق چې دا نعمت خامخا و نعمت منعم احسانات تاسو. اوس موردانو کې نسبت پکار ده، متعلقانو کې نسبت پکار ده چې د حمد مورد او شکر مورد کې څه نسبت ده؟ مخصوص مطلق مورد د حمد خاص مطلق، مورد د شکر عام مطلق. ځکه مورد د شو حمد لسانو دا خاص، مورد د شکر خو عام زړی خلی الی اخره. نو یو خاص مطلق بل عام مطلق. متعلقانو کې نسبت ده. حمد متعلق څه ک نعمت یا کني، ا شکر متعلق څه خاص نعمت پي. نو متعلقانو کې عکس ده، یعنی مخالفت ده. د متعلق ته حمد عام مطلق ده، ا متعلق ته شکر خاص مطلق ده. ځکه وای فمورد الحمد لله يكون الى اللسان، جای د صدور د حمد بنی مگر خلص زبا وای. ومتعلق يكون نعمت وغيرها، ومتعلق نعمت غیر نعمت دواړه کې ده. ومتعلق شکر لا يكون الا النعمه، ا متعلق ته شکر بنی مگر نعمت پي، متعلق خاص ده. ومورد يكون اللسان وغيره، مورد عام ده زبای که غیر زبای. فالحمد عام من الشکر، نتیجه ده حمد عام ده د شکر نه په اعتبار د متعلق، واخص په اعتبار المورد، اخص په اعتبار المورد. وشکر بالعکس، الشکر بالعکس ده لاندې نقطه المخالفت للمنطقي. شکر عکس ده، عکس نه مراد عکس لغوي ده، مخالفت یعنی دغه مخالف ده، د حمد مخالف ده. څنګه حمد مخالف ده؟ یعنی حمد عامو په اعتبار د متعلق، خاص په اعتبار د مورد. شکر هغه مخالف ده، عام ده په اعتبار د مورد، خاص ته په اعتبار د متعلق. لل منطقي، عکس نه مراد عکس منطقي نه ده. عکس منطقي چاته وي؟ د موجبه کلی موجبه جزئیه. نو دلته دا څنګه چې دلته فالحمد عام من الشکر دا مبتدا واخص په اعتبار المورد دا خبر. و شکر بلکس دغه قضیه کس نه ده مراد. څنګه دی قضیه کس برباسه دا خبر به مبتدا کې، مبتدا به خبر کې. مبتدا چوکو عام من الشکر، خبر چوکو اخص به اعتبار المورد. اوس په دا عکس پکې کې منطقي اخص به اعتبار المورد به مبتدا کې، عام من الشکر به خبر کې. باسه به بیاس وای بعض اخص به اعتبار المورد اعم به اعتبار المتعلق. دا مراد وای نه ده. لکه ته کل انسان حیوان تنا کیسو بعض الحيوان انسان دا عکس منطقي ده، د موجبه کلی موجبه جزئیه. نو دلته دا څه مرنه نه ده چې حمد عام من الشکر واخص به اعتبار المورد وبالعكس اي بعض واخص المورد عام من الشکر. دې خو سره معنا نشته، دې عبارت خو سره معنا نشته چې بعض واخص المورد عام من الشکر. په پیړو لکه بعض الحيوان انسان، دې عبارت خو چې ترجمه نه جوړې دي چې بعض واخص المورد عام من الشکر. نه دا مراد له سره دانه عکس نه مراد مخالفت ده، یعنی د دې خبره مخالف ده. حمد عام د شکر نه په اعتبار د متعلق، خاص ته په اعتبار د مورد. او شکر بالعکس دې مخالف ده، یعنی عام د په اعتبار د مورد، خاص ته په اعتبار د متعلق. و لله هو اسم للذات الواجب الوجود المستجمل جميع المحامد. شاه بس دې لکه چې ما خو یو پانه بوایو پان نو وای به بدانه ختمې ماشي و ډېر چې نو وای کنه. دا مسلمانی ډېر غوښ کتاب دی. دا بیان چې مولوی صاحب تاسو کله سلطان مولوی دا ډېر غټ کتاب دی مسلمانی. دا څنګه ختمې په ټکی ټکی په کار خدای سره لږ وای سره شپه پولیس خلک دا ختم